نن د بخاری شریف یو حدیث هغه تاسو ته وایم چې ډېر ناشنا خبره ده پای کې، او بخاری شریف کې را نقل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی 6306 نمبر حدیث دی 6306. او دغه حدیث ان شاء الله تعالی دا تویم د دې کې څه مونږ ته ویل شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي، خو چې کوم مسلمان ته دا رسي ان شاء الله تعالی په دې به عمل هم کوي. دا وعده به کوي ان شاء الله چې کوم مسلمان زما د اواز اوري او په کار دره چې دا څومره خورولی شي نو دا خور کړي، څوک هم در سره میلاویږي هغه ته هم ووایو، او دارنګې دا د موبایل په ذریعې سره هم چې کوم دی نو هغه خور کړو ان شاء الله تعالی پیدا به عام. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. محترمو، دا کم حدیث چې ما ووایم او دا کم استغفار ویلی شو دې ته ویلی کېږي سید الاستغفار، یعنې د ټولو استغفار چې څومره دي د هغې مشر د هغې سید، ځکه دا د الله رب العالمین قانون دی چې الله رب العالمین په هر څه کې د هغه د جنس نه یو مشر مقرر کړی دی. که موږ ملایکو ته وګورو، په ملایکو کې ټول ملایک د الله رب العالمین بندگان دي او الله رب العالمین د عبادت دپاره پیدا کړي او د الله رب العالمین بندگی کوي او د سترګې د رپ عمر هم د الله رب العالمین خلاف نه کوي، او چاته کومه ډیوټي میلاو شوې ده هغه ډیوټي هغه کې لګیا دي او د الله رب العالمین بندگی کوي. خو دې ټولو ملایکو له الله رب العالمین یو شانته کې درجه نه ده ورکړې، بلکې دیو کې بعضو له په بعضو باندې غوروالی ورکړی دی. جبریل علیه السلام هغه سید الملائکه ګرځول دی، د ټولو ملایکو مشر جبریل علیه السلام جوړ کړی دی. پیغمبرانو ته ګوره، په پیغمبرانو کې ټول پیغمبران د الله رب العالمین خاص بندگان دي، خو په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله رب العالمین ډېره لوی درجه ورکړله، امام الانبیاء شوی دی، امام الانبیاء لقب ورته میلاو شوی دی. دا ټول کتابونه چې کوم آسماني دي، تورات، انجیل، زبور، قرآن او صحیفې، دا ټول الله نازل کړلي، خو په دې کې الله رب العالمین قرآن کریم له یو لوی درجه ورکړله. دا ورځې ټولې الله رب العالمین پیدا کړي دي، خو په دې ورځو کې د جمعې ورځ له، د اختر ورځ له الله رب العالمین غوروالی ورکړلی، د عرفې ورځ له الله رب العالمین غوروالی ورکړی دی په نورو ورځو باندې. دغه شانته کې چې څومره میاشتې که ګورې 12 میاشتې په دې کې الله رب العالمین غوروالی چې ورکړی دی نو هغه د رمضان المبارک میاشت دی، شپې دي، نو ټولې شپې یو شانته کې الله رب العالمین پیدا کړلي، خو په دې کې لیلة القدر له الله رب العالمین غوروالی ورکړی دی او فضیلت یې ورکړی دی. قرآن کریم ټول د الله رب العالمین کتاب دی، خو په دې قرآن کریم کې بعضو صورتونو له په بعضو باندې غوروالی میلاو دی. سورت فاتحې له الله رب العالمین څومره درجه ورکړله، سورت اخلاص له الله رب العالمین څومره درجه ورکړله چې سورت اخلاص هغه یو انسان یو ځل وایي دومره ثواب ورته میلاویږي لکه 10 سپارې چې ویلي، 2 ځله وایي لکه 20 سپارې چې ویلي، 3 ځله وایي لکه ټول قرآن کریم چې ویلی، دومره ثواب ورته میلاویږي. آیاتونه ټول الله رب العالمین د الله خبرې دي، خو په دې آیاتونو کې آیت الکرسی الله رب العالمین هغې له یو لوی شان او اوچت شان ورکړلی. خو بهر صورت داسې چې مخکې ځې څومره څه چې دي او څومره سم چې الله رب العالمین پیدا کړي دي، په هغه کې الله رب العالمین داسې یو مشر مقرر کړی او په هغې کې الله رب العالمین بعضو له په بعضو باندې غوروالی ورکړی او د هغه د جنس نه یو مشر مقرر کړی. نو دقه شانته کې په استغفار مختلفو طریقو سره نقل شوي دي. استغفر الله، صرف دومرم استغفر الله استغفر الله،
او نور الفاظ هم شته دی، خو په دې کې چې کوم مشر د ټولو سید دی، سید الاستغفار، نو هغه دا دی دا نن چې زه کوم ویمه. او د دې فضیلت بیا ډېر عجیبه دی، ډېر ناشنا دی. فضیلت درته وروسته ویمه. اول دا ځان سره یاد کړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سید الاستغفار دا دی، سید الاستغفار ان تقوله، سید الاستغفار دا دی چې ته ووایې سوي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تاسو په سکرین باندې نظر باندې راځي، دې ته ګورئ او زه درته یو ځل بیا ویمه دا الفاظ اللهم انت ربي، دا کوم دا سور نشان چې دې تاو دی، دا سره کرښه دقه دې ده، دا سور نشان چې دې تاو دی اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. د دې فضیلت دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. ډېر ناشنا فضیلت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن قالها من النهار، چا چې دا درود شریف دا سید الاستغفار د ورځې ووایه، د ورځې په شروع کې ورځ شروع کېده او هغه ټیم کې سحر یې ووایه او په دې باندې یقین هم و، یعنې سړی مسلمان و، یقین یې په دې کاوه چې اللهم انت ربي، الله ته زما رب یې، نو په دې خبره یقین هم و. دا کافر که دا ووایي نو هغه له پیدا نه ورکوي، دا مسلمان له پیدا ورکوي چې مسلمان په دې یقیني. نو موقنا بیا دا پکې شرط دی چې په دې یقیني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا د ورځې ووایه سهار کې او په دې باندې یقینو فمات قبل ان یمسي، او دې د ماښام د راتلو نه مخکې دې وفات شو، د دنیا نه لاړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې خبره ده، ګورې داسې عام کس نه دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره ده چې فهو من اهل الجنه، د انسان د جنتیانو نه دی، د انسان جنتی دی. دا یې ویلی دی، مسلمان دی، یقیني دی پې، او دا یې د سهار کې ویل دی او ماښام پورې دی په دې ورځ کې مړ شه نو دی جنتي دی. او بیا که ماښام وایه ومن قالها من اللیل، او نبي علیه الصلوۃ والسلام وایي چا چې دا درود دا د شپې ووایه، د شپې په شروع کې، او دارنګې وهو موقن بها، او دې په هغې باندې یقین کوونکي، او فمات قبل ان یصبح، سهار د راتلو نه مخکې د انسان وفات شو، د مړ شه، نو فهو من اهل الجنه، د انسان جنتي دی. انشاءالله تعالی د دې اهتمام کوو، دا هره ورځ مونږ وایو انشاءالله تعالی، سهار کې هم وایو، ماښام کې وایو، انشاءالله تعالی ډېره لویه فایده ده. واخر دعوانا الحمدلله.